أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نانی درس کی با انشاءاللہ العزیز سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 6 آیات نمبر 39 40 41 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. د مخکې د حضرت ابراهیم علیه السلام چې نو هغه د دعا ذکر وشولو، بیا اوس دینه وروسته هم د دعا ذکر کېږي. منځ کې ابراهیم علیه السلام د الله جل جلاله تعریف ادا کوي چې بعض نعمتونه الله چې نو هغه څه کړو چې په هغې باندې الله حمد او تعریف چې نو هغه کوي. نو یو خبره خو دې سره دا هم معلومه شوله چې دعا دا چې نو هغه بهترین شیز دی. دعا باندې چې نو هغه کم کارونه کېږي، دا کار چې نو په یو شي سره هم نه کېږي. حدیث مبارکه کې راځي وایي که چېرته تقدیر چې نو هغه په څه شي باندې بدلېدلی نو دعا سره به بدل شو. نو دعا دومره اهم عبادت دی او قرآن کې الله جل جلاله فرمایي کم کسان چې زما نه نه غواړي دعا چې نو نه کوي نو زه به جهنم ته چې نو هغه ذلیله داخل کم. بل حدیث مبارکه کې راځي لیس شیء اکرم علی الله من الدعا، د الله په نسبت باندې چې نو هغه د دعا نه بل څه قیمتي شیز الله ته اکرم اعظم شیز چې نو هغه نشته. بل روایت کې راځي د الله پیغمبر فرمایي الدعاء مخ العباده، دعا د عبادت مغز دی، جړ دی. بیا دعا د هر انسان چې نو هغه قبلیږي، خو د هغې سره یو څو شرطونه لګېدلي دي. الله دې زموږ ته دغه نصیب کړي او دغه عقیده راته نصیب کړي. نو دعا د قبلېدلو سره یو شرط دا نه چې د انسان به جامه لباس خوراک څښاک دا هر څه به حرام نه وي. که حرام وي نو حدیث مبارکه کې راځي وایي که دی چې نو هغه سرتور سر ګډ وډېخته نو هغه به بد حل حرم ته هم ورسي او د بیت الله شریف طواف کوي او وایي چې ربي ربي الله الله وایي، خو الله وایي څنګه ستا دعا قبوله کړم؟ ستا خوراک حرام دی، ستا لباس حرام دی، ستا څښاک چې دی نو هغه د حرام دی. نو وړاندنی شرط دا دی چې د حرامو نه ځان وساتي. دویم دعا کې چې نو هغه داسې شیز نه غواړي چې هغه ناجایز وي، قطع تعلق وغیره داسې چې هغه ناجایز وي. نو ناجایز شیز چې نو هغه مه غواړه، الله به چې نو هغه به یې درکوي. دریم دعا چې نو هغه غواړي نو الله پاک نه په جزم سره غواړه، یقین سره. او څلورم ده چې د زړه په حضورۍ سره یې غواړه، یعنی الله رب العزت چې نو هغه دعا کې نو داسې محسوسوه چې زه د الله نه غواړم، زه د الله مخې ته بالکل ناست یم، عجزي چې دی نو هغه ورته کوم. ځکه حدیث مبارکه کې راځي الله جل جلاله د قلب غافل نه چې نو هغه دعا نه قبلوي. لاس یې دوت کړی دعا چې نو هغه الفاظ وایي خو زړه یې غافل دی، په یو ځای کې بل ځای کې سوچ او فکر یې په بل ځای کې دی او دعا چې نو هغه کوي. نو داسې که سل کاله هم دعا وکړي دعا چې نو هغه نه قبلېږي. او د دعا اثر دا بیا په مختلف طریقو سره کېږي. کله داسې هم وشي چې انسان یو دعا کوي الله رب العزت چې نو هغه ټک پټک هغه شیز ډایرکټ دی انسان له ورکړي. کله داسې وشي چې به د انسان باندې څه مصیبت او تکلیف راځي دا د هغې په منځ کې حایله شي. او کله دا دعا د انسان دپاره آخرت ته ذخیره شي. نو چې آخرت کې بیا دی د هغې هغه انعام او ثواب وګوري نو دی چې یار زما ټولې دعاګانې چې نو هغه آخرت ته جمع شي. بیا دعا قبلېږي، خو کله د دعا حضور د هغې چې کم شي ستا وکړل د هغې چې نو هغه ظاهر کېدل د هغه زر وشي، او کله دا کلونو بعد هم کېږي. لکه حضرت موسی علیه السلام دعا کړې وه د فرعون او د هغوی نه د نجات د هغوی د غر کېدلو. حضرات وایي چې تقریبا 40 کاله بعد د هغې ظهور شي. نو تعدي به هم نه کوي، الله نه به یې غواړي، په جزم سره به یې غواړي او ښه په پوخ یقین سره به یې غواړي، آدابو سره به یې غواړي او بیا به دا یقین ساتي چې الله به زما دعا قبلوي. ځکه الله په خپله وایي چې زما نه غواړئ نو الله خو داسې نه شي کېدی العیاذ بالله چې وایي چې زما نه غواړم بیا درله درکوي نه، خو دغه شرایط چې نو هغه ورسره ملحوظ وي. نو دعا چې نو ابراهیم علیه السلام مخکې هم وروسته هم کوي او منځ کې به کې د الله تعریف. حضرات لیکلي وی دینه دا هم معلوم شولو چې کله دعا کې نو داسې په منځ کې ځای په ځای پکې ځای نو هغه د الله پاک صفات بیانوه.
الله ته چې نو هغه التجا او جړاو فریاد چې دی نو هغه کوه او په منځ کې ورسره داسې صفات د الله پاک چې نو هغه تعریف حمد و ثنا چې نو هغه ورسره هم کوه. نو الله وایي چې نو ابراهیم علیه السلام بیا د هغې نه وروسته الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. نو دعا منځ کې چې نو هغه اوس ګوره د الله تعریف کوي. تمام تعریفونه الله پاک لره دي. هغه ذات وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق چې ما ته چې نو هغه په ډېر عمر کې بوډاوالي کې چې نو اسماعیل او اسحاق علیهم السلام راکړو. نو دې نه مخکې ابراهیم علیه السلام دعا کړې رب هب لي من الصالحین، یا الله ما ته چې نو هغه نیک صالح اولاد راکړي. نو ګوره هغه دعا قبوله شوله. اوس کم وخت کې قبوله شوله؟ نو تفسیر مدارک او تفسیر خازن لیکلی دی وایي چې ابراهیم د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړی. هغه وایي چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې کم وخت کې اسماعیل علیه السلام کېدو نو په هغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر چې نو هغه 99 سال ولو، او چې کله اسحاق علیه السلام کېدو نو په دغه وخت کې بیا د ابراهیم علیه السلام عمر چې نو هغه 112 سال ولو. نو وګوره دعای قبول شي رب هب لي من الصالحین کله ویلو قبول شو جزم چې نو هغه ولو. او تفسیر ذخیرة الجنان کې چې نو هغه لیکلی دی چې په کله وخت کې ابراهیم علیه السلام الله رب العزت چې نو اسماعیل علیه السلام ورکو نو په هغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر مبارک چې نو هغه 80 سال ولو. او چې کله اسحاق علیه السلام کېدو نو په هغه وخت کې عمر چې نو هغه 100 سال ولو. اوس 80 او 100 سال یا د دواړه قولونو کې چې هر یو واسطه خو عمر کثیر ډیر عمر کې ولو علل کبار. نو اوس داسې عمر کې ول ورکړول چې په هغه عمر کې عمومي په طور باندې خلک د اولاد کېدلو نه چې نو هغه سوي نا امید وي. لکه څنګه چې مخکې سورۃ هود کې چې نو هغه تیر شي ولو چې کله چې نو هغوی ته بشارت راللو نو د ابراهیم علیه السلام بیبي چې نو هغه په خندا شوله هذا بالي شیخه وانا عجوز، زه چې نو دا زما خاوند چې نو هغه خو بوډا دی او زه چې نو هغه شنډه یم په دې عمر کې چې نو هغه زموږ بچی کېږي. نو فرشتې ورته وایي دا برکتونه ستا اولنی ځل خو نه دی چې تاسو له الله درکوي، تاسو باندې خدای ډېر شي چې نو احسانات او رحمونه دي. نو وایي دومره عمر کې مقصد دا دی چې دعا کوئ دعا قبلېږي. ان ربي لسمیع الدعاء، بېشکه زما رب چې نو هغه اورېدونکی دی د دعا. رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي. بیا د دغې نه وروسته چې نو دعا یې وکړله ابراهیم علیه السلام ای زما ربه ما چې نو هغه د لمونځ پابند جوړ کړي. رب اجعلني مقیم الصلاة ما چې نو هغه جوړ کړي لمونځ قایمونکی د لمونځ پابند مې جوړ کړي ومن ذریتي او زما بعضې اولاد هم. نو دینه معلومه ده شوه چې ابراهیم علیه السلام ته په طور د وحی ویلی شوي وه چې ځینې به مسلمانان او ځینې به کافران. نو مسلمانان چې نو هغه به لمونځ کوي او کافر چې نو هغه به لمونځ نه کوي. د حدیث مبارکه کې هم راځي که نه چې د اسلام او د کفر د شرک او د نو هغه د اسلام په منځ کې فرق کوونکی هغه لمونځ دی او د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق کوونکی چې نو هغه هم لمونځ دی. نو ځکه وی من ذریتي زما د اولاد نه ربنا وتقبل دعا، ای رب زما د دعا چې نو هغه قبوله کړي. نو دا دې طرف ته اشاره ده چې ګوره په دعا کې به بار بار الله پاک ته چې نو هغه التجا عجزي چې نو هغه به ورته کړي. الله زه خو اسنم دا زما دعا ده دا چې نو هغه ستانه غواړم بل ځای مې بل در مشته نه هم تو بهر الله کې ربنا اغفر لي ولوالدي. بیا چې نو هغه ابراهیم علیه السلام یا الله ما وبخي او زما مور پلار چې نو هغه وبخي. اوس دلته سوال چې نو هغه واردېږي چې ابراهیم علیه السلام چې الله ما وبخي او زما مور پلار وبخي. نو د ابراهیم علیه السلام چې نو هغه مور پلار دغه خو چې نو کافران ولو او د کافر دپاره دعایي مغفرت چې نو هغه کول دا خو جایز نه دي. نو چې کله نه دي نو بیا ابراهیم علیه السلام چې نو هغه څنګه دعا وله کوله؟ نو تفسیر مدارک کې نو هغه یو جواب ورکړی دی وایي د ابراهیم علیه السلام مور چې نو هغه مسلمان وه ای ایمان قبول کړو او پلار آزر چې نو هغه کافر ولو. نو دلته ابراهیم علیه السلام نو هغې دپاره د ادب لفظ کې نو دواړه ذکر کړي ربنا اغفر لي ولوالدي. او دویم قول چې نو هغه جواب حضرت دا ورکړی وایي دا په نو ابراهیم علیه السلام دوی سره واده کړي که خیال مو کړی نو په سورت توبه آیات نمبر 114 کې نو هغه تیر شي وما كان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعده وعدها
چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار د پاره چې کم استغفار کولو نو دای د هغه سره یو وعده کړو چې کم وخت کې هجرت دې کوو نو زه به د الله پاک د الله نه ستا د پاره چې نو هغه هدایت غواړم فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه خو چې بیا کله ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دی د الله دشمن دی په خاتمه چې نو هغې په کفر وشو الله منع کړلو نو بیا د هغې نه وروسته ابراهیم علیه السلام دغه دعا چې نو هغې بیا پرېښودله ان ابراهیم لأواه حلیم دریم جواب چې نو هغه تفسیر مدارک کې کړی دی هغوی ویدل چې نو هغه د والدین مراد چې نو هغه بابا آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام دی زموږ د ټولو چې نو هغه مور پلار د کړي اصل کنه نو د هغوی چې نو هغه دعا کې مراد دی ربنا اغفر لی ولوالدی نو دې نه مراد چې نو آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام ده وللمؤمنین او مؤمنان د پاره یوم یقوم الحساب په هغه ورځ چې په کوم ورځ به حساب او کتاب کیږي نو الله د هغې نه چې نو هغه مخکې زموږ مغفرت وکړي او د حق سختو نه مو وساتي الله رب العزت زموږ ټول ته دقه نصیب کړي الحمدلله تمام تعریفونه ټول تعریفونه لله د الله د پاره دی الذي اغه الله وهب چې راکړلو ماته علی الکبر په بوډاوالي کې اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام ان ربي بشک زما رب لسمیع اوریدن کې د الدعاء د دعا رب اجعلني الا جوړ کې ما مقیم الصلاه قائمن کې د منځو ومن ذریتی او زما د اولاد نه هم ربنا ای زمونږ رب وتقبل او قبول کړي دعا زما دعا ربنا ای الله اغفر لي وبخي ما ولوالدي او مور پلار زما وللمؤمنین او مؤمنان یوم یقوم الحساب په کوم ورځ چې نو حساب کتاب بکیږي